औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम to NUK Education. Then zamang topic is separation of components of a mixture. Was the mixture na dage component چې دغه جدا کول، the mixture na dage اجزا جدا کول. We have seen that a mixture is formed by mixing together two or more different substances physically. نو موږ چې لیدلې چې mixture چې کوم دی امیزه هغه د دوو یا د مختلفو چیزونو د راوځي کېدو نه په فزیکلی کمبینیشن باندې هغه جوړه ده چې فزیکلی دوه یا د دوو نه زیات چیزونه چې دي هغه راوځي شوي دي او د هغې نه چې دی مکسچر جوړ شوی دی. Each component of the mixture keeps its original properties. او هر یو کمپوننټ چې کوم دی هر یو جز په میکسچر کې به امیزه کې هغه خپل اوریجنل پراپرټیز کم اصلي خصوصیت چې کوم دی هغه په هغې کې برقرار دی. هغې چې کوم خصوصیت دی کوم خوبي ده په هغه چیز کې نو هغه پکې هغه قسې برقرار ده. لکه موږ میکسچر جوړ کړی که نه یو چیز کې موږ بادام اچولی نو که دا بادام چې موږ واپس راوچت کړو نو بادام کې خپل هغه خوند هغه شنته کې نو دا د هغې خپل اوریجنل پراپرټي ده کوم چې هغه لاس کوي نه. Therefore, we can take advantage of this property to separate mixture. نو په دغه وجه باندې منګه د دې خصوصیت نه دا پیدا غستې شو چې د مکسچر نه چې دا موږ سپریټ کو دا موږ جدا کو نو په اسانۍ سره موږ هغه جدا کولی شو. لکه موږ یو چیز کې بادام اچولی غوزان پکې اچولی یا پکې بل شي یو داسې مکسچر یې که نه نو چې کله موږ د هغې نه جدا کړو نو د هغې خصوصیت پکې هغه شانته کي. Some of the methods used for separating mixture into their components are listed below. نو څه میتھډز چې کوم دي د جدا کولو د مکسچر د امیزې د کمپوننټ نو هغه د لاندې زموږ لره کړلی چې مکسچر چې کوم دی هغه به موږ د هغې کمپوننټ به د هغې نه په څه طریقه باندې جدا کوو. په هغې کې 1 نمبر زموږ سره دی فلټریشن، 2 نمبر زموږ سره دی سبلیمیشن، 3 نمبر زموږ سره دی ډسټیلیشن او 4 نمبر زموږ سره دی کوموټوګرافي. نو دا څلور پروسس چې په دې پروسس باندې مکسچر نه د هغې کمپوننټ جدا کېدی شي. په هغې کې زموږ سره 1 نمبر دی فلټریشن. This method is used to separate insoluble particles from liquid. نو دا طریقه چې دا استعمالیږي د insoluble particle د liquid نه د جدا کولو دپاره. په مایع کې چې کوم نه حل کېدونکي چیزونه دي هغه موږ د هغې نه جدا کوو نو د هغې دپاره فلټریشن چې د هغه استعمالیږي. For example, chalk dust can be separated from water by using filter paper. لکه مثلا چاک ډسټ چې کوم دی کوم چاکونه مخکې چې کوم بلیک بورډ به استعمالېده او په هغې باندې به خلکو به چاکونو باندې لیکل کول که نه استاد چې به کوم چاک استعمالو هغه چاک یادوي. اوس خو وایټ بورډ یې راوتي دي او مارکر یې راوتي دي. نو چاک ډسټ چې کوم دی هغه په اوبو کې حل شوی هغه موږ د اوبو نه جدا کوو نو د هغې دپاره موږ فلټر پیپر استعمالو. As the mixture is passed through the filter paper نو کله دغه مکسچر چې موږ د دې فلټر پیپر نه تیر باسو it allows the liquid to pass through the filter paper. نو دا فلټر پیپر چې دی د دې نه دا لیکوډ چې دا د دې نه پاس کیږي leaving behind the chalk particles on the filter paper. او چاک چې کوم دی هغه په فلټر پیپر باندې لا پاسه پاتې کیږي چې کله موږ سره یو لیکوډ کې چاک هلي او دغه لیکوډ نه موږ دا چاک لر کوو نو فلټر پیپر په ذریعه باندې لر کېږي. نو فلټر پیپر نه چې کله دا پاس کړی شي نو هغه لیکوډ هغه مایع اوبه دي هغه د هغې نه پاس شي او چې کوم چاک دی هغه په فلټر پیپر باندې پاتې شي نو دا فلټریشن دی. The clear liquid that passes through the filter paper is called filtrate. او چې کوم لیکوډ د هغې نه پاس شو کوم کلیر لیکوډ چې کوم دی صفا مایع کوم چې د فلټر پیپر نه تیر وه دا پاس شوه نو هغې ته به فلټریټ ویلی کېږي. while the particles left behind on the filter paper او په فلټر پیپر باندې چې کوم پارټیکلز پاتې شو نو هغې ته به څه ویلی کېږي are called residue. هغې ته residue ویلی کېږي یعنې چاک ډسټ کوم چاک ډسټ چې زموږ سره پاتې شو. ګورئ اسانه خبره ده چې کله موږ سره په مایع کې چاک ډسټ چې کوم دی هغه زموږ سره حل شوي دی هغه موږ جدا کوو نو هغې لپاره موږ فلټریشن کوو هغې کې فلټر پیپر ضرورت دي. نو دا چې کله د فلټر پیپر نه تیر باسلی شي نو لیکوډ چې دی هغه د هغې نه پاس شو او چاک چې کوم دی هغه په فلټر پیپر باندې پاتې شو نو دغه لیکوډ ته بیا ویلی کېږي فلټریټ او چې کوم چاک موږ سره په دې فلټر پیپر باندې پاتې شو نو هغې ته ویلی کېږي ریزیډو. Do you know other methods which are used for separating mixtures are نو تاسو ته پته ده چې نور میتھډ چې کوم دي نورې طریقې کوم چې د مکسچر د جدا کولو دپاره استعمالیږي هغه زموږ سره څه دي په هغې کې زموږ سره 1 نمبر دی ایواپوریشن ټو ډراینس.
evaporation dryness چې کوم دی دا طریقه استعمالیږي 2 نمبر زموږ سره دی fractional distillation دا طریقه زموږ سره استعمالیږي 3 نمبر زموږ سره دی crystallization دا استعمالیږي 4 نمبر زموږ سره دی precipitation دا استعمالیږي 5 نمبر زموږ سره دی decantation دا زموږ سره استعمالي او 6 نمبر زموږ سره دی magnetization دا زموږ سره استعمالي او 7 نمبر زموږ سره separation of immiscible liquids نو دا زموږ سره و طریقې چې په دې نور و طریقو باندې هم موږ مکسر چې کوم دی د هغې نه د هغې کمپوننټ چې دغه جدا کولی شو